ادب نه خالي دی ځکه مې تاسو کې دا ولې ما ته وی مولوي صاحب دې ما تړه پوښ کړی ښا چې د موږ وګدو کوم کنه ګورار بوکي د موږ بدونه وګد خلک کوي نو کلن دې وګما بیا وو د موږ دونه لړ خلک کوي مې دا یو مولوي صاحب وکړه هغه سره هم دا کیسه ډېره کېده کله به موږ وګدو کو نو یو مشر پکې او دا کله کله جماعتونو کې بعض مشران داسې ملاويږي تاسو علاقو کې نه معلومیږي ها دلته چې موږ رالو قسم بالله دې ځکه داسې د انوارات او باران او روحانيت موږ ته مخصوص شو دلته به داسې خلک نه چې مولا ته په اور کې ولاړي چې امام ته په اور کې ولاړي نو کوم مولوي صاحب موږ لګوګه دوکا یو مشر تر هغه به ګورار شروع کړو لکه موږ دې خپل پړسولې نو کلهڼ به وکړو لکه دا تراوی دي څه هغه امام چې موږ ته مخکې شو د ماسخوتان یا د ماښام چې ولدوالي نه پورې سبق وي اوس چې خدای څه وکړم سبق کوم صورت شروع وکړم نو په مانځي کې ایماندارو او سمای ذات البروج مزمر راځي کنه دا ټینشن جوړوي ما ته ویلي مولوي صاحب چې ته وې زما د مقتدیانو کور دی الله د مصیبت نه خالي نه کی ما ته دا چې مې راشي دا مقتدیان خپل بچی بوزي پلانکی بازار تا نو خو اصلیو خو د ټاپ بوټان ورتوالي نو بلوزري ورتوالي ګرمي ټوپه ورتوالي ګرمي جورابي ورتوالي په یو بچی 10,000 روپے ولګي او ما ته 200 روپے جیب کې وځي دا ته مېله کې په کباړ کې سوال ښه دې به زموږ دعا وکي او دا زمون اکثر د پښتنو علاقې د مسلمانان د دې مصلی د منبر او د محراب ازار والی دا چې مسلمانان دا چې دانې ملاویږي په اون کال کې بچرتا دا غي د طرف نه د استاد سره سم معاونت نشوي هغه ته بچته د اکرام به نه کړی ښه نو محترم مسلمانانو ادب نو واقعا بیانولا چې نبی علیہ السلام لیٹ دی د موږ وخت راغی بلال سے بوتا سم چې یار د موږ وخت راغی امام صاحب نشتا امام الانبیاء نشتا نو راغی نو ابوبکر صدیق ته درخواست پیش کړي چې پیغمبر لیٹ موږ ورکی دلته هم پکې ګورو نه بس چې صرف ګیره کدرې کنه راشه شیخ مخکې چې استاد نه راغلی استاد په دې دوه طریقې ځای وکړو په بازار کې د مانځ ټیم راغی دا سوړلې مختلف را جمع شوی وي ګاډو ته انتظار کو نو بدل ته کوالیفیکیشن نشته کنه بس یو ګیری والا وي غریب مجبورن ته خبر او 10 بیرو کې باندې کوم ته مخکې نما حام منذ نو الحمدلله هو الدوالین پورې خط ترتیب سره وي اوس مخکې غته چل نه ورته نو یو مقتدی ولا فتح ورکا لم تر کیفا هم لم تر کیفا بس بیا ورته بل ودی لیلا په قریش او لیلا په قریش بل ودی ارایت الذی او ارایت الذی سورۃ اخلاص ته راو رسول بس سورۃ اخلاص باندې یو رکعت وکړه په سجده کې پروت دی یو سجده او کدوې می تلړو دی وی یا الله کو دویم رکعت ته پازم دا بلا کوم شرمي په دې سجده کې پروت دی خلک په سجده کې جاړي ترن په جون کې راته پړم بيزل دون الوی تقي الاتقيا په دې موږ مکمل شوی دا دونه وګد سجده هم په جون کې جته نه هغه سوچ کې چې خدای اوس بس کومه په دې سجده کې غلي غلي متخوي دي او غړي تختې دي دیکھیے او تن تماشا کړي ایماندار وشته بشته او امام سے نشته الله اکبر کبیره نو بلال رضی الله عنه راضی ابو بکر صدیق ته وی حضرت امام سے جواب راکې پر ادب سره وته وی او دی یو چې نبی رسول الله صلی الله علیه جواب باندې که اذان او شاب اذان ابو بکر صدیق رضی الله عنه پمانځو درېدو پدې کې نبی عليه الصلاه والسلام راغی بیان به ال اثر کوي زړه کې به ال تبدیلی راځي چې ادب
ابو بکر صدیق په مصلی ولاړ دی، نبی علیہ السلام راغی، هغه ودرېد، نیت یې وتړلو. اوس داسې کار وشو چې د ملګرو په دې منځ کې ابو بکر صدیق متوجه کوي چې پیغمبر راغلی، نو داسې کېږي، داسې لاس نه ټک وباسي. ابو بکر صدیق خپل موس کې مستغرق دی، توجه یې نشته دی خوا، خو چې کله دا لاس پړکول لږ سیوا شو که نه، ابو بکر وی چې څه چل دی. هغه چې د دې سترګو په ګوټونو باندې پته ولګوله او د نبي علیه السلام هغه خوشبو یې محسوس کا، ابو بکر را پشا کیږي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته په ځای ودرېږه، ابو بکر صدیق بیا هم را پشا شو، نه مخکې کېږي. دا ادب دی. کله کله موږ دوه ټکي زده کړو بیا پکې استاذ نه کوو، دوه ټکي مو زده کړو بیا پکې استاذ نه کوو. یقین وکړئ دا نن چې ستاسو د محله کې دا دونه رونق دی، دا دونه ښکلا ده، ستاسو دا مفتی صاحب نه دی، دی د استاذ په نقش قدم روان دی، د هغه په مشورې سره چلیږي. علم کې برکت دی. دا چې سړی ځان ته پلار وایي که زه خو پلار یم، زه پکې مشر څه کومه، هغه علم کې بیا برکت نه. نو محترمو مسلمانانو، نبی علیہ السلام اوس پړاو کړه. اوس دې خلکو ته اول مسله وښودله چې تاسو کله امام ته فتح ورکول غواړئ، لاس به نه ټپوئ، سبحان الله ورته وایئ. امام صاحب غلط شو، امام هم غلطېږي، تاسو به څه وایئ؟ سبحان الله به وایئ. البته که چېرته وروستو په صفونو کې پرده کې زنانه ولاړي که نه، او د نارینهو ته د امام غلطي معلومه نه شو، زنانه خبر شوي، نو زنانه به لاس ته ټپوي. دا مسله یې ورته واضحه کړه. نو دا د علماو ذمہ داری ده چې خلکو کې کم ضرورت دي د کومو مسایلو، د مونځ مسایل، د روژې مسایل، دا بیانې خلکو ته. بیا ابو بکر صدیق ته وایي یا ابو بکر تا ته چې ما وی مه رارسطو کېږه، نو ته ولې رارسطو شوې؟ د ابو بکر صدیق جواب خو ورکړی. امام بخاري رحمت الله علیه دا حدیث ذکر کړی. ابو بکر صدیق چې کوم جواب دی نبی علیہ السلام ته، ورته وی اے د الله حبیبا ما کان لابن ابي قحافه، دا ابو قحافه دوی سره دا نه ښایي، دا ابو قحافه زوی به پیغمبر به په خلکو کې موجودي، او ابو قحافه زوی به مخکې کېږي مستا، دا ابو قحافه زوی به مستا مخکې کېږي. دا د ابو بکر صدیق رضی الله عنه ادب. نو محترم مسلمانانو چې مونږ او تاسو ادب زده کړو، د والدینو ادب، د ادب باب ډیر وسیع دی، د علماو ادب، د قرآن کریم ادب، د مساجدو ادب. نو چې مونږ کې ادبي، د وعظ د اورېدو ادب، په طلب کې ناستا، نو څوک چې طلب کوي بیا هغه ته الله ډېر ثواب کوي. او بل محترمو، مونږ او تاسو ته بیان او وعظ اله فایده راکوي چې ما او تا کې انابت دي، چې انابت ني زما ذهن کې دای چې دا مولا به زما د مزاج مطابق لګیایي، دی به زما د پاټې د مطابق لګیایي، دا به زما پاټې والا لګیایي، چې دی راته څه وایي هغه به منم، او چې د دې والا ني نو هغه نه منم. دا جاخم په مسلمانانو کې نن ډېره زیاته ده، چې ته غم کې یو عالم بیان وکړي که نه، عوام دې ډېر زیات خوشحاله شي، لکه دا څوک دی، یو تی دا خو منې که دا زموږ د پاټۍ والا دی که نه، ښه دا ځکه. او که ته مړه داسې ځان مشهوري سړي ځان ته کار کتلی و، هسې اواز یې خوږ کړی را خوږ کړی دی، دا د پاټۍ نه دی که نه. نه جي نه، انابت. اللہ تبارک و تعالی فرمائی وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبَ، اللہ آغا چاہتا ہدایت کی جچا کی انابتی دید حق پتالاش کے لگی دلی. او بل محترمو، منتب علاغی درس وعظ فیدر کئی چھ منت آغی دا پار لگ کڑو، لگ مالمو لگو، لگ خولم توی کو، لگ سختم برداشت کو، لگ پملا بانی دردونم برداشت کو، لگ پخپو بانی دردونم برداشت کو.
والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. نو الله غیب فائدہ کی محترم و عظمت قرآن کانفرنس دے. قرآن سونا عظیم کتاب دے. صحیح بخاری کے حدیث راضی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کل صحابی توئی ما تل قرآن وورا وورما. نو کل صحابی توی راجع جزدل قرآن وورما. اللہ ما توی جدل قرآن ووروا. قرآن سننا سنانا دا پیغمبری عمل لکھا. قرآن اوریدل اورول کم عمل دے؟ پیغمبری عمل دے. عمل نبوی دے. نبوت والا عمل دے. قرآن اوریدل او بلتم اورول دا با معمول جوڑو بلا. بیا نبی علیہ السلام ابن مسعود توی رضی اللہ عنہ چی عبداللہ ابن مسعود قرآن ہوا ہے چی وورما. زمون پیغمبر بل توی قرآن ہوا ہے چی وورما. عبداللہ ابن مسعود توی دا اللہ حبیبہ دا خو پتاسو نازل شوی دی نزسن ستاسو مخی قرآن ہوئے ما. نبی علیہ السلام بعض روایت کرازی انی اشتہی بعض کرازی انی احببتو ان اسمع من غیری. ما تدا خون را گئی ما لدا مزا را گئی زدی سربی نکوم. دا ما تا محبوب عمل دے کہ قرآن دبلنا ورما. پیغمبر تا کم عمل محبوب دے دبلنا قرآن اوریدا ویشا بسنگا او دا سی مسلمانان ملاوی کی کنا تو چاہتا پلور سپیکر درس کی گی نوالتا گورا شروع کیا کہتا دا پیغمبر امتی زمون پا اکابرو کی مولانا مفتی شفیر رحمت اللہ علیہ وی با کلا کلا پسیکل پا یولا رتلو چاہتا با درس یا دا بیان آواز راتلو کنا ابال تا لگو در لگو ورم خواه سپیدا خو براتوشی کنا مونگا نم سونا ماڑیو او عوام نمونگا مولیانم بل چاہتا دا بل چاہ بیان اوری دو درس کے ناستا بیا چی دوری تفسیر دیو دو کڑی دی بیا چی لا مولا شوی یا بل مولا تا با مولا کی دی دا مسئلہ پا ممکن میرا دیتا دا. حالانکہ اوریدو دا دا بیان کولونا دا درس کولونا دیر مفید دی خواه. دی گجرانوالے کی اوکال اجتماع وا دا سن 2001 خبر غالباً مولانا طارق جمیل سے بیان ترا پاس دو حاجی عبدالوہاب صاحب رحمت اللہ علیہ مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ علیہ دا طول مشران موجود. طارق جمیل سے 5-6 منٹ بیان نشو کولی جڑاو بے خلق طویوی قسم میں دی بالا اے سننے والے 100% فائدے میں ہے. داوریدون کی 100% فائدے کی ہے اور بیان کرنے والا 100% خطرہ میں ہے. دلتا بیان کو مرے کہ مالا خلق توجہ سنا دی جم سے یہ مخا ماتا مفتی نبی سے اللہ مشمان را بار کو مالے بھی زندہ بات مرد آباد اللہ اکبر کبیرہ. لیکن میں بھی کچھ ہوں تباہ نشو میارا چڑھے کے دار آلو جزم سے جمع اللہ اکبر اللہ علم حفاظت داشی مون تباکی خواہ داشی مون تباکی فتاق بیانو کو خودنا انا سے بغٹ شو نفس دون غٹ شو خواہ نفیدو شو کہ نقصان خلق پتوجہ دین دا پارا پتلب کے ناس تو نو نبی علیہ السلام ایمان دا خون را گئی چیز دا کتاب دا کم کتاب استاسو دے گلالو بچو ختم کا پیغمبر ہوئی جز دا بلنا اورما نو ما تا مزر آگئی چی ماو تام دا دین خوندر چلاتا استازان قرآن بیانی نو دا بکلک عظم کو چی دا قرآن کریم با ترجمے در سنا کمزے کی تعلیم کی گی دین بتوجہ سر ناس کرکو خواہ مدہ کریں انشاءاللہ او دا دین دا محنتنا بیو بسر مقابلہ کے نا چاو دی بنیر تا ویلا کی تا بیان تا لارما نو انتا میں دا خبر بیان کا نو انتا راتا مرگروی جی زمونگا مصبحین تعلیم کی گی و مصبحین دا قرآن درسن کی گی نو دا غلطا برندہ کی تعلیم والا راجم شیو دا درس والا بھی دا درس والا پارٹی دا تعلیم والا پارٹی دا میں پاسے کا مکلو لیکن درس والا شتا دا تعلیم والا شتا عزیزان تا مکار کرتا ہے لیکن یو ٹیم ایٹ اے ٹائم پیو مسجد کے ساتھ گوڑھلی جوڑی کی دا تعلیم والا دا درس والا دا اور یہ دا درس دا قرآن کریم دا تمام مسلمانانو کتاب نہ دی
نو دغه تعلیم والا چې دی ګڼي دا مسلمانان نه دي یا چې دغه تعلیم کوي د احادیث د نبی علیہ السلام دا چې راجمع شوي دي نو دا زموږ د پیغمبر خبرې نه دي یاره دا چې نو یو سره مقابله کې ناچوي دا زموږ په دې وطن کې دا چونکې د دین مرکز دی زموږ د ملک پاکستان دغه تبلیغ والا په کثرت سره مدارس په کثرت سره طلبا په کثرت سره د غیر خلکو نه دا نه برداشت کیږي د امریکای او د یورپ نه دا نه برداشت کیږي چې دا په پاکستان کې هر کال دا دونه فارغیږي او د حافظان او قاریان او عالمان او مفتیان جوړیږي او بیا د مفتی مسلم غونډه شخصیات دا یاد ساته ستاسو د علاقه کدا کلیات دی که ستاسو دا باندې دا کدا خو شکلی دي کنه دا خو خلک پیژني الګ دلته په نسته کې یو ولی دی یو بزرگ دی یو شیخ الحدیث دی یو شیخ التفسیر دی نو میسدي هغه وی چاته وی ته سو خبرې کوي زه مسلم استاد خبرې کوم تر زماني ولی دی بزرگ دے لوی مصنف دے محدث دے او اے محترمو اگر سے تیاری اگر دا الحاد خلاف کار کئی دا سا خلاف دا ملحدینو دا زنادقو اگر دا سے خلق تیاری دا سے ذہنون تیاری چیز زمون پا دی نوجوانانو کی یورپ والا کم الحاد را دن نکی کم زندقت را دن نکی دا مفتی مسلم داغی مقابلہ کئی تا تو گورے پا دنیا کی دا مفتی مسلم سے بچرتا یو مکتب والا یو فکر والا دا خلاف خبر بتا سو نرے کاغا خپل دیو کاغا شاگردانی دیو که شاگردانی ندی کاغا موریدان دیو که ندی خود پا مفتی سے چرتا اگر خلقو داغه سے بد نه دی ویلی اب دی دنیا کے دا الہاد خلاف کار کئی البتہ جی جا کے الہادی اب مخلوق لاوی دا مفتی سے خلاف خبر مخیل دارانا لگا دا مفتی سے بانی چے پزول اعتراض کئی دا با غٹ ملحدی دا با ملحدین و تلار کلاوی دا با جتا پرویزی دا با جتا منکر حدیثی دا با منکر قیامتی دا با آرہ قسم خلقی زکه مونږ وایو په دې به مونږ شاګردان نه غپکیو چې ملحدین خلواز کی مونږ وایو چې واذا اتتک مذمتی من ناقص فهي الشهاده لي باني كامل دا یو دلیل لاستراغي چې ملحد او زنديق اعتراض وکړه ته په حق یې لیکا ته د کفر خلاف ته د الحاد خلاف نو محترم مسلمانانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام قرآن د ابن مسعود رضی اللہ عنہ ناوری چې ما او تام قرآن کریم د بل ناورو ابن مسعود رضی اللہ عنہ تلاوت شروع کړ دې آیت تر ورسېدم فكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ابن مسعود توي بس کا بسا عبداللہ ابن مسعود وی چما نبی علیہ السلام تا وکتو دا نبی علیہ السلام دیختر گتاری والی دا نبی علیہ السلام پا دی رخصار مبارک باندے دا اوخ بارانو اوخ کے پیرا روانے وی جڑ نبی علیہ السلام دے آیت اور یہ دو سرکا قرآن کریم اور یہ دو سرا دا نبی علیہ السلام دستور گنا اوخ کے روانے شوی رازی مسلمانانو رازی زمون تبلیغیانو علماء ورونو آیا ماو تام چرتا دا اللہ خبرہ دا رسول خبرہ چی اوریدلی دنو آیا سترگونا اخکروتے کندروتے زمون دا سترگی نسونو چی تفسیر قرطبی یو روایت ذکر کرده دے دا انسان دا بدبختے سلور علامتون لدی دا انسان بدبخت لدی یو علامتن پکران لدی یو پائی کی قصاوت القلب یو علامت پائی کی صدی دزر سخوالی چی دازر سختی دی اوری قرآن دے وگیری عذاب عظیم عذاب علیم عذاب کبیر قرآن بیان تو بنو بس بیان رجوع الاللہ نکیا دارنگی بیان استغفار نکیا دارنگی تو نسخ دے دا قیامت تذکراوری اذا وقعت الواقعان دا قیامت تذکراوری چی یوم یفر المرء من اخیه رور بدرور نتیق تکیا
دې د قیامت تذکره اوري چې اذا زلزلت الارض زلزالها، دې د قیامت تذکره اوري چې قیامت ان الساعه آتیه، قیامت یقینا راتونکی دی. د هر موږ په هر رکعت کې دې قیامت زوتیا چې مالک یوم الدین، الله چې دی هغه بادشاہ درځي د قیامت دی، نو قیامت راتلو والده. واتقوا یوما، الله وی د هغه ورځې د عذاب نظام ساته. دا موږ بیا ولکه دا ورځ را روانه ده، سترګو کې نمی نشته، زړه سخت دی. د زړه سختوالی دا د بدبختۍ نښه ده. او دویم د بدبختۍ علامت جمود العین، د سترګو وچوالی، سترګو نه اوښکه نه راوځي. او د سترګو نه اوښکې راوته احادیثو مبارکو کې راځي چې د کمې سترګې نه د الله د یری نه اوښکه راووته، یو ساس کې ترې راووتو. دا اوښکې ډېرې قیمتي دي، یو ساس کې وی ای زاهده د ریا تسبیح دې پرېږده، ای زاهده د ریا تسبیح دې پرېږده، د یار ذکر زه د اوښکو په تسبو کوم. زه خو چې خپل یار یادومه، الله یادومه، خپل مولا یادومه، خپل محسن خالق او مالک او رازق یادومه، نو کم نعمت به یادومه، نو د کم نعمت شکر به زه کومه. الله الله، نو زما د سترګو نه بې اختیار اوښکې راوځي، او دا اوښکې دونه قیمتي دي. حدیث پاک کې راځي کومه سترګې هغه دارنګې څوکیداري یې وکړه، ویغه پاتې شوه، د الله په لار کې څوکیداري وکړه. او کومه سترګه چې د الله د یری د هغې نه یو قطره راووته، یو ساز کې ترې راووته، په دغه سترګو باندې جهنم ته تلل ناممکن دی. حدیث کې راځي ناممکنه. اوس دا اوښکې څونه قیمتي شوې. ای محترمو ته مې مالا خو سترګو نه اوښکې نه راوځي، سترګو کې نمي نشته، د بدبختۍ نښه ده. خو بعضې روایاتو کې راځي باکو جاړئ الله ته، که جړا نه درځي نو په تباکو مړه هسې رینګار شروع که په دروغه جاړه. ګوره د دروغو جړا الله ته خوښه ده. نن مونږ ته جړا نو خلک ډرامې او خاکي او خلک خندول او که نه د خلکو په مخ خندا راولي، دا عبادت دی نه جړا عبادت دی، جړا. نو اے محترمو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جاړي د بدبختۍ نښه د زړونو سختوالی، د سترګو وچوالی، اوږده امیدونه او د دنیا حرص، دا د بدبختۍ نښې دي. دا د ما او تا په ځان کې وګورو، که یې راکړي چې د ځان نه لرې کړو. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جړا شیخ ابن مسعود ته وایي بس که بس دا ولې جاړي. نبی علیہ السلام ته د قیامت منظر را مخې ته شو. ورپسې تفسیر کې حدیث نه وایم، خپل موضوع ته راځم چې وګوره نبی علیہ السلام وایي زه خوښومه چې دا کلام د بل چا نه اورمه، دا دونه عظیم کتاب دی. امام الانبیاء هغه هم د دې اورېده د بل نه خوښوي. دا داسې کلام دی امام الانبیاء دا د بل نه اورېدل خوښوي. د نبی علیہ السلام مقام ډېر اوچت دی، د نبی علیہ السلام مقام ډېر بالا دی، نو ډېر اعلی دی، ځکه نبی علیہ السلام خاتم النبیین دی. نبی علیہ السلام سره تاسو سره عنوان کې عظمت قرآن او ختم نبوت هم دی کړی. نو نبی علیہ السلام د انبیاء هم اخیری دی. د نبی علیہ السلام شان ته یو نبی نه رسی، نو یو ولی نه رسی، نو فرشته نه رسی. نبی علیہ السلام باندې د انبیاء هم ختمه ده، نو په نبی علیہ السلام باندې د حسن هم ختمه ده. نبی علیہ السلام سونه حسین و جمیل و مورجان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا تا اشعار منصوب دی. اغویلنا شمس وللآفاق شمس والشمس خیر من شمس السماء. ویو زمون په کور کې نور دی، نو یو په اسمان کې نور دی. زمون د کور د انور د اسمان د انور نه ډېر زیات ښایسته دی. ولې؟ فإن الشمس تطلع بعد فجر والشمس طالع بعد العشاء.
ځکه د اسمان هغه انور د ورځې رڼا ورکوي او زمونږ په کور کې دا انور د شپې رڼا ورکوي. و نبی علیہ السلام د حسن ختمه ده، څونه پې ختمه ده. نبی علیہ السلام معراج ته تللی. دا موږ منو که نه منو؟ ملحدین خو درکې نشته. ملحدین د معراج واقعه نه مني. قرآن کې الله وایي سبحان الذي اسرا بعبده لیلا. اے محترم نبی علیہ السلام هلته د انبیاءو سره ملاقاتونه شو، د یوسف علیہ السلام سره ملاقات شو. نو بعضې روایاتو کې راځي چې یوسف علیہ السلام ته الله د دې دنیا د دې خلکو نیم حسن ورکړی و. نیم حسن یوسف علیہ السلام ته الله ورکړی و. د کائنات نه دا نیم حسن راغونډه کړه. دا به څونه ښایسته و. او زمونږ نبی علیہ السلام د یوسف علیہ السلام نه زیات ښایسته و. بعضی روایاتو کې راځي کومو کسانو هغه زنانو د یوسف علیہ السلام د حسن نه متاثره شوي وي، هغې ګوتې کټ کړې وي. او کوم خلک چې زما د نبي علیہ السلام مجلس کې ناسته کړې ده، هغې ګوره بچي هم شهیدان شوي دي، نو خپل هم شهیدان شوي دي، بیبیانې هم کونډې پرېښودي، بچي هم یتیمانان پرېښودي وو. نو په نبی علیہ السلام د حسن هم ختمه ده، نو په نبی علیہ السلام د اخلاق هم ختمه ده. قرآن کریم گواه دی چې انک لعلی خلق عظیم. اے محترمه تا ته الله ډېر زیات لوی اخلاق درکړي دي. څونه اخلاق، د اخلاقو یو جھلک واورئ. اے محترمو مسلمانانو، د بانډو څه کسان راغلي مسجد ته، نو یو د بانډو ملګری دی د جومات په دې میز کې ودرېده او یاره په جومات کې میچا دی راپرېښودی. هسې په ایمان یې ولیک د نن زمانه کې یو ماشوم بچی دغسې میچا دی نه، هسې د اوبو دا بمبۍ روانه کړه. دلته خو بني خو بعضې علاقو کې سپین ږیري مشرانې هغه ناشوله ته وړو ته کور کې خلص نشي کولی، چرې کې تشي نشي ویلی، بیبي ته دا نشي ویلی چې دا غلطې جامې ما اچوه، او دې کور کې سم غوسه شوي خو کور کې خبره هم نشي کولی. نو دې راشي په جومات کې په ماشوم باندې سترګې راوباسي، هغه ته مور او خور او پلار کنځي ښه بسې مېلاوي داسې باباګان کوه، غاښونه یې موتي او ږیرې هم چې کوم دي نو تکه سپینه شوي یا د ده په خولې کې کلمه نشته، سمه خبره نشته، کنځل کنځل او دغې کې دې محتاج شي دنیا نه لاړ شي. لکه لږ سوچ وکړه باباجي، ستا دا عمر د کنځلو دی، ستا دا عمر د ذکر اذکار د ژړا دعا دی، ستا دا عمر د نوافلو دی. اے محترمو مسلمانانو، صحابه کرام په هغه راپنډېدل چې یاره که جومات کې مې اجازه کړي. نبی علیہ السلام هغې ته یې پرېږدئ چې دې ښه ذات دې شي چې ښه میچازې وکړي. میچازې ښه اوبه تویول نه، بټن وال نه، د ماشومانو جومات کې منډه نه. دا د بعضې خلکو یو مرض ورته لګېدي دی، الله د ده خاتمه ټیکول نه غواړي. دې راشي په جومات کې به شور شرغب ولګو، پکې دې کولو پرېښودو، موټر دې روان کړی، بمبه دې کولو. نو بابا په خپله یې ټیکه که نه، تا خو د عمر بلا حدونه کراس کړي دي. ځان سره جیب کې ټاپیانې ساته، هم بچي دا واله دا بچي واله بیا داسې مه کوه بچي. دا اخلاق به ته کله زده کې؟ په قبر کې به یې زده کې. نبي علیہ السلام هغې ته دې پرېږدوی چې دې میچازې وکړي. یعنی زمونږ د پیغمبر علیہ السلام سوچ دا و کله چې انسان دا بول شروع کی او دا نیمه کې کټ کېږي که نه تکلیف رسي که نه، زمونږ پیغمبر دونه تکلیف هم چاته رسول نه و. نن موږ څونه خوشحالي وو چې بل مسلمان د تره زوی مې په تکلیف کې دی، لکه ترړه مې پې یخ شو. الله اکبر کبیره. اے محترمو مسلمانانو، هغه میچازې وکړي. چې میچازې وکړي نو بیا زما خو پیغمبر څه وکړه؟